د صوبایي حکومت ته د خیبر پښتونخوا زه نه پوهېږم چې دوی کوم ازادي غواړي او په یو مملکت کې دوی حقیقي ازادي غواړي، خو زه نه پوهېږم چې دوی کومه حقیقي ازادي غواړي، ځکه چې نن د دوی د صوبایي حکومت ترجمان شفیع جان چې په کوهاټ کې جلسه کوله، نو د پاکستان د فوج ترجمان مخاطب کو، هغه ته وی چې تیری پریس کانفرنس کی ایسی کی تیسی، نو سړی لږه ښه ژبه هم استعمالولی شي. دا هغه فوج اوس نه دی چې دا د پاکستان صرف ځمکنی ځواک دی، دا د پاکستان هوایي ځواک هم دی، دا د پاکستان سمندري ځواک هم دی، او د دې مشر چې کوم دی نو هغه چیف اف ډیفنس فورسز فیلډ مارشل سید اسم منیر دی. نو سپکه خوله خوځول اسم ډېر بد ښکاري، خو زما په خیال چې تاسو په فرط جذبات کې ډېر مخکې لاړئ او نورو خلکو هم پکې ډېر خراب تقریرونه وکړه، نو زما خو د دې نه او د پښتنو خو پکې هېڅ ګټه نشته که نه، صرف تاسو وایئ موږ عمران خان راخلاصو، پښتون خو د خدای په بلاو لګي، تاسو صرف دا وایئ چې یاره عمران خان راخلاصو، نو عمران خان او تاسو وایئ چې دا فوج ګیر کړی دی، نو لہذا تاسو پیشه او فوج پیشه، خو که سبا را باندې دې ځای کې ګورنر راج ولګي نو بیا به جړاګانې نه کوئ، ځکه چې یو د صوبایي حکومت ته ملو شوی دی او هغه هم بالکل تباه او برباد کړ، ګنې په پنجاب کې، په بلوچستان کې او په سند کې هم د تحریک انصاف ورکران شته او یو خو په قلار نستی، خو دلته تاسو سره صوبایي وسایل دي، نو دغه صوبایي وسایلو په ذریعه باندې تاسو دلته دا غوبل جوړ کړی دی، نو لہذا اوس تاسو ورو دا مسله دې ته راورسوه چې زمونږه خوښه خو نه ده، زمونږه مشوره خو نه ده، خو ښه به دی چې په خیبر پښتونخوا کې د راج ولګي، په خیبر پښتونخوا کې راج ډېر زیات ضروري دی، گورنر راج ډېر زیات ضروري دی چې موږ له ترهګرو سره په ارت مټ مقابله وکړو او د صوبې د خلکو مسلې هم حل شي په خیبر پښتونخوا کې. لہذا اوس د صوبې اکثریت عوامو دا مطالبه لري چې خیبر پښتونخوا کې باید چې زر تر زره گورنر راج ولګي.